محترم مسلمانانو، داسې طاقتور او بهترین ختم د استغفر الله راته ښایمه چې ستاسو کمې مسلې هم دي هغه به الله جل شانه انشاءالله ختموي. ځکه استغفار کې الله تعالی د طاقت ږدلی دی. استغفار کې محترم مسلمانانو الله جل شانه قرآن کې ذکر کړی دی. نو ستاسو حاجت په الله تعالی دې سره پوره کوي، پریشانی به هم ختموي، غمونه به هم ختمیږي. دغه رنګې ستاسو زندګۍ کې به محترمو هر قسم خوشحالیانې راځي. لہذا د استغفر الله دا ختم د خپلو حاجاتو دپاره خامخا راونیسئ چې قرآن کې الله تعالی فرمایي. نو محترمو هغې کې به څه شک پاتې شي؟ هغې کې به هیڅ شک پاتې نشي، بلکې په احسنې طریقې سره، په ښکلې طریقې سره به الله جل شانه د انسان حاجت پوره کوي. کم انسان چې د استغفر الله دا ختم په دې طریقه سره وکړي، انشاءالله کومه طریقه چې راته زه ښایم، انشاءالله ستاسو به بغیر د سوچ او بغیر د ګمان او بغیر د دعا د غوښتلو نه به ستاسو حاجت پوره کیږي. ستاسو مسالې، ستاسو پریشانۍ، ستاسو غمونه، ستاسو تکلیفونه الله جل شانه به انشاءالله ختموي. لہذا راځئ د استغفار د ختم طریقه راته ښایمه، دا په دې طریقې سره وکړه، انشاءالله الله جل شانه به راته خوشحالیانې درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو او هغه رونو چې مسافر دي، نو هغې مسافرو ته مې هم درخواست دی چې استغفار د ختم ځان له شروع کړئ، او هغه زنانه او تورسرو ته چې هغوی خاوندان یا مسافر دي یا نور څه مسلې ورته دي، نو هغوی دې هم د استغفار د ختم شروع کړي. انشاءالله الله جل شانه به مسلې ختمې کړي. استغفار محترم مسلمانانو دا یو بهترین هغه وظیفه ده د حاجاتو دپاره، د پریشانو دپاره، د ګناهونو دپاره. کم انسان چې حدیث مبارک کې راځي استغفار ډېروي، د انسان ته به الله تعالی د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ ورکړي، د دنیا او د آخرت ټول مصیبتونه به تکلیفونه به ترې ختم کړي شي. بل حدیث مبارک کې راځي مفهوم یې داسې دی چې کوم انسان د قیامت په ورځ داسې حاضر شي چې د هغه په عملنامه کې استغفار وي، دا به ډېر زیات خوشحاله وي. هر انسان ته به یې ښایي چې زما ته دومره استغفار ما ویلی. محترمو، نو انشاءالله استغفار دا ډېر بهترین چیز دی، او الله تعالی قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. نو الله تعالی تقریبا 15 څیزونه یادوي. علما ذکر کړي چې الله تعالی دې آیات کې فرمایي چې ګناهونه به معاف کم، او بارانونه به د باندې وورومه، او دغه رنګې نارینه اولاد به راته درکمه، او مال به راته درکمه، او زامن به راته درکمه. نو اوس چې الله تعالی دا 15 وعدې په خپله فرمایلي دي، نو محترمو دا خو به راته ضرور به ضرور میلاویږي انشاءالله بغیر د شک او شبهاتو نه. خو محترمو کم چې حاجاتو دپاره دی، نو انشاءالله هغه استغفار زه تاسو ته ښیمه. کو تاسو د نکاح مسله وي یا محبت وي یا نور داسې مسایلې وي محترمو، نو د هغې دپاره تاسو د استغفار دا ختم راونیسئ. صحیح شوه؟ تعداد یې هم درته ښیم او طریقه کار یې هم درته ښیم. تعداد محترمو مسلمانانو لومبنی فرصت کې خو به چې یو انسان ډېر زیات کمزوری دی، هغه وایي چې زه لږ ویم استغفار، نو هغه به روزانه کم از کم 500 فیرې استغفر الله استغفر الله استغفر الله کم از کم 500 فیرې به وي. خو که 500 باندې کار ونه شو محترمو، نو دا بیا زیاتوئ. یو انسان طاقتور دی او هغه وایي چې زه ویلی شم، ډېر زیات ویلی شم، نو کم از کم هغه د ورځ کې 5000 فیرې استغفر الله استغفر الله 5000 فیرې شروع کړي انشاءالله. کو دې نه هم یو انسان وایي چې زما د ورځو په حساب سره ټولې پریشانۍ ختم شي، ټول غمونه دی الله تعالی زما ختم کړي، ګناهونه دی الله تعالی زما معاف کړي، نو محترمو د هغې دپاره روزانه باید 10,000 فیرې استغفر الله استغفر الله چې کم ټیم کې کوئ، په ولاړ هم کولی شئ، په ناست هم کولی شئ، په اوداسه کې هم کولی شئ، بغیر اوداسه نه هم کولی شئ، دغه رنګې تهجد ټیم کې هم کولی شئ، ماښام نه پس مازدیګر ماسخوتن هر ټیم چې تاسو ته فارغ شو انشاءالله دا تاسو بغیر د شک او شبهاتو نه
ان شاء الله په دې طریقې سره کولی شئ. محترم ان شاء الله فریق نه دی او خامخا یې سره شروع کړئ. ژوند به بدل شي، ژوند کې به سکون او تبدیلی راشي، د خوشحالۍ منظر به راته الله جل شانه وښیي. دغه رنګې ستاسو چې څونه مسلې دي محترم، هغه ټولې مسلې به الله جل شانه ان شاء الله په خپلې طریقې سره بهترین احسن طریقې سره ان شاء الله ختم کړي. الله جل شانه مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو کامیاب لره کامران لره، الله تعالی مو د زړه تمام حاجتونه، تمام پریشانۍ، غمونه، تکلیفونه ختم کا او تمام مسافرو د الله تعالی اوږده زندگی د صحت او عافیت والا ورکړي. تمام مسافرو د الله تعالی ډېرې خوشحالیانې ورکړي. ان شاء الله دغه دعاګانې موږ کوو. ان شاء الله مدرسه هم کولاویږي، مدرسه کې به هم تاسو ان شاء الله خاص د الله تعالی د رضا لپاره دعاګانې ختمونه کوو موږ بغیر د پیسو نه، بغیر د لالچ نه. ان شاء الله تاسو موږ سره اوسئ. الله تعالی مو ډېر خوشحاله ساته، الله تعالی مو ډېر کامیاب کا ان شاء الله. او الله جل شانه دې زموږ ستاسو حامی او ناصر مددګار شي. الله جل شانه دې زموږ ګناهونه معاف کړي، موږ ګناهګار یو. الله تعالی غفور الرحیم ذات دی. ان شاء الله الله تعالی معاف کوي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.